أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 87 88 89 90 91 92 93 و آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله وی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، بېشکه موږ درکړی دی تا ته چې نو هغه 9 آیاتونه سورة فاتحه چې هغه بار بار لوستلی کېږي، والقرآن العظیم او قرآن عظمت والا. الله جل جلاله حضور علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه د خپلو خزانو نه 2 شیزونه چې نو هغه ورکړی شو چې دا ماقبل امت کې ماقبل انبیا علیهم الصلاة والسلام کې اچاله هم نو ورکړی شوي. نو یو د هغې نه سورة فاتحه او دویم د سورة بقرې چې نو هغه اخرني آیاتونه. نو الله وی مونږ ته درکړي سبعا من المثانی، سورة فاتحې ته چې نو هغه مثانی ولې ویلې کېږي؟ نو حضرات وایي چې نو هغې ډېر شی وجې ذکر کړي، من جمله د هغې نه یو وجه دا ده چې مثانی معنی د بار بار دوهراویدونکي. نو سورة فاتحې ته چې نو هغه هم مثانی دې وجې نه ویلې کېږي چې دا د مانځه په هر رکعت کې بار بار ویلې کېږي، که هغه نفل لمونځ وي، که فرض وي، که سنت وي، که واجب وي، او دغه شانتي چې نو هغه که څه وي تش رکعتونه وي او که ډکي، نو بار بار دا لوستلی کېږي، نو ځکه ورته مثانی وایي. دویمه وجه چې نو هغه د مثانی ذکر کړله ځکه چې نو هغه دا مشتمل دی چې نو هغه نیم د بنده لپاره نیم د الله، نیم چې نو هغه د الله جل جلاله به حمد و ثنا باندې مشتمله ده، او په نیمه کې چې نو هغه بنده د الله نه سوال کوي، نو ځکه دې ته مثانی ویلې کېږي. والقرآن العظیم او قرآن عظمت والا، قرآن چې نو هغه عظمت والا سورة فاتحه نو دې ته القرآن هم ویلې کېږي، او موږ تعالی قرآن پاک درکړی دی لوی کتاب چې نو هغه د عظمت والا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی تی چې نو هغه ما اړوه خپلې دواړه سترګې الی ما هغه څه ته متعنا چې فایده ورکړې مونږ به په هغې سره ازواجا منهم جماعتونو او ډلو چې نو هغه د کافرانو ته. حضور علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه دا ولې ویلی شول؟ نو حضور علیه الصلاة والسلام به وي چې نو هغه دا کافر دی او د کافرو سره چې نو هغه دغه مال او دای مسلمانانو به نو که دوی سره چې نو هغه دا مال او دا هر څه دی، نو په کار خو دا ده چې دوی د دې په مقابل کې چې نو هغه ایمان راوړی، نو دوی له الله رب العزت دومره فرواني دومره هر څه چې نو هغې ورکړي دي، بیا هم چې نو هغه دوی ایمان نه راوړي، دوی سره دا دي. یو وجه الله دا ده، الله وی لا تمدن عینیک، تاسو خپل نظر دوی طرف ته مه اړوئ، دوی ته چې دا څه میلاو شوي د دې هېڅ قدر و قیمت د الله سره نشته. جامع ترمذي چې نو هغه جلد ثاني روایت دی، مخکې هم څو کرته موږ ویلو، مفهوم یې دا دی الله وی که چېرته د دې ټولې دنیا او ما فیها، دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې ټولو قدر او قیمت د الله په نس باندې د ماشي د پر په برابر هم وي، الله ما به دې کافرو لګي او ګوټ اوبه چې دی نو هغه نه وي ورکړی. نو دې ځکه اشاره ده الله وی الی ما متعنا، مونږ فایده دوی ته ورکړې ده، متاع مو ورته ورکړی دی، نو دا فایده او دا متاع دا بالکل قلیل لکوټې شانتي ده، د دې هېڅ قدر قیمت نشته، بس سترګې پټې کېدل او د خدای په ګریف کې چې نو هغه راتلل دي. تاسو له مې چې څه درکړی
قرآن می دل درکړی، دین اسلام می دل درکړی، ایمان مو دل درکړی. نو دا قرآن، دین اسلام، ایمان دا الله جل جلاله ډېر لوی دولت چې دی نو هغه دی. دیو جن ویل کېږي حدیث مبارکه کې راځي چې تاسو له الله جل جلاله صحیح بخاری روایت نه چې الله پاک تاسو له نو هغه قرآن درکړی، نو په دغه قرآن باندې په کار دار چې تاسو استغنا حاصله کړئ. تفسیر مدارک چې نو هغه په حاشیه به لیکلي دي لاندې تخریج کې، هغه استغنا چې نو هغه سره تاسو په قرآن باندې چې نو هغه تغنی کوئ. نو د قرآن باندې تغنی دوه معنی دي، یو دا چې د تاسو په ښکلي اواز سره چې نو هغه تلاوت کوئ، په قلاره ښکلی لږ لږ تلاوت چې نو هغه کوئ شوقیان، زر زر په هیبت چې نو هغه مه کوئ. او دویم دا چې یستغني به عن الناس، چې قرآن دل الله درکړی دا دومره لوی دولت نعمت دل درکړی، نو د خلکو مال متا ته چې نو هغه مه خفه کېږه. بې بل روایت چې نو هغه تفسیر مدارک کې لیکلی د هغې مفهوم چې نو هغه دا دی. بهیقي چې نو هغه په حوالې سره لیکلی وایي چاله چې الله رب العزت چې نو قرآن ایمان ورکړی او د دین الله ورکړی دی، د دې باوجود د خلکو دنیا ته وکتل او د هغې ته وکړېدلو. وی قد صغر ما عظم، الله رب العزت چې کم لوی شیز ورکړی د هغې تصغیر وکړو، یعنې هغې ورکوټې وګڼلو او ورکوټې شی چې دی نو هغې لوی وګڼلو. نو ځکه الله وایي دقه الی ما متعنا ازواجا منهم ولا تحزن علیهم، او په دې باندې غمجن کېږه هم تمه. اوس حضور سره غم څنګه؟ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام یې کېدی شي که د دوی سره دا دومره مال او دولت دا هر څه ورته نه وی میلاو شي، نو کېدی شي دوی چې نو هغه دغه مال دولت دا سره نه و او دوی ایمان قبول کړی. نو الله وی ولا تحزن علیهم، په دوی خفه کېږه هم به. دا دی چې نو هغه سرکشه دوی ته که تو معجزې که دا ټول هر څه وخې هر څنګه حالت په دوی راشي، دوی بیا هم ایمان نه راوړي. نو چې کله دوی بیا هم ایمان نه راوړي، نو په دې وجه باندې که موږ دوی له دا مال و متاع ورکړي، نو په دې باندې چې نو هغه مه غمجن کېږه. بس که دوی چې نو هغه ایمان راوړي جدا دي وړي، که نه راوړي دي نه دي راوړي، الله رب العزت چې نو هغه ورته څه د هدایت لار چې نو هغه ورته ښودلې ده. واخفض، او ښکته که جناحکه خپلې مټې للمؤمنین، مؤمنانو ته، یعنې مؤمنانو سره خپل تعلق او دا چې نو هغه ساته. وقل اوایا انی انا النذیر المبین، بېشکه زه یم ستاسو دپاره یرونکی مبین ښکاره. تاسو جهنم د دې ټول چې نو هغه تذکره کوم، نو زه یو ښکاره یرونکی یم د الله د طرف نه نذیر یم. نو تاسو ته د دقې وجې باندې دا بیانوم دپاره د دې چې سبا په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه عذر نه بیانوئ. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم، لکه څنګه چې مونږ نو هغه عذاب را لېږلو پای کسانو باندې چې د هغوی تقسیمونکي وو. اوس د دې نه مراد چې نو علی المقتسمین د څوک دی؟ نو د مقتسمین په تشریح کې حضراتو ډېر شي اقوال لیکلي دي. من جمله یو قول چې نو هغې نه دا دی چې دا د یهودو په باره کې نازل شو. یهود او نصارا عیسایانو دوی خپل د آسماني کتابونه چې نو هغې تقسیم کړي ولو، چې کم به د هغوی د مفاد او د خواهش به برابر ول، نو دوی به هغه کتابونه هغه خبرې هغه به یې منلې، او کم به چې د دوی د مفاد او د خواهش نه چې نو هغه بالاتر ول، نو دوی به هغه احکامات او هغه خبرې چې نو هغه به یې نه منلې. نو الله د هغوی عذاب ستاسو د مخې دی. دا ویله چې موږ عذاب ورکړو، نو دوی هم چې داسې وکړل، د دوی به د عذاب نه محفوظ کېدی چې نو هغه نشي. دویم وجه چې نو هغه حضرات لیکلی دي چې المقتسمین، مقتسمین نه مراد چې نو هغه مشرکین عرب دي. نو اوس مشرکین عرب نو دوی کې بیا چې نو هغه ډېر شي تفسیرونه یې کړي. من جمله یو تفسیر د هغې نه دا دی چې دوی به چې نو هغه استهزاء کوله، قرآن پورې به یې مذاق کولو. نو قرآن کې به یې مذاق څنګه کولو؟ نو یو به وی چې نو هغه قرآن کې لکه سورة بقره ده، د شانتي سورت نو هغه نساء دی، سورت مائده دی، سورت انعام دی، داسې نور چې نو هغه سورتونه دي. نو دوی به کې بعضې به مذاقن چې نو هغه یاره زما خو چې نو هغه د غواګانې ډېرې خوښې دي چې دا سورت بقره به دې زما شي. جبل به الیاذ بالله زما خو ښځې چې نو هغه ډېرې خوښې دي چې دا سورت نساء به زما شي. جبل به زما خو خوراک او سکاک ډېر خوښ دی، دا سورت مائده به پکې لکه زما شي. جبل به یار زما خو نو ګډې ساوري وغیره چې نو هغه خوښ دی چې دا سورت هغه انعام به زما شي. جدي په دې چل مذاق چې نو هغه به یې کولو.
نو الله وی الذین چې نو کما انزلنا علی المقتسمین هغه کسان چې داغو تقسیمونه کوي قرآن چې نو هغه الذین جعلوا القرآن عزین چې قرآن چې نو هغه ټوټې ټوټې کړلو دی چې نو هغې پورې مذاق کې دا زما شو دستا شو دستا شو داسې دا قصې کوي او دویم چې نو هغه دریم معنی د مختصمین کړي وی دا د مشرکین په باره کې مختصمین نه مراد مشرکین عرب مراد دی نو دی بچنه نو هغه ډلې جوړې کړي حضور علیه الصلاۃ والسلام به چې کله نو هغه د حج موسم شو زمانه جاهلیت کې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام به چې سوره خلق راتلل نو یو طائفې سره ډلې سره به میلایدو الله پیغمبر بوله د ایمان دعوت ورکولو نو دی چې نو هغه 12 لارې په دغه 12 لارو چې نو هغه مختلف 12 کسان یا د هغوی سره نور کسان دا به تقسیم شول او په هغه لارو به کېناستل نو خلکو ته به چې نو هغه وی العیاذ بالله دلته نو هغه یو کس دی هغه ساحر دی چېرته هغه خواله لاړ نه شي د هغه سره چې کم کلام دی نو هغه کلام چې نو هغه هم د سحر نه ډک دی د اشعارو نه ډک دی د کهانت چې نو هغه کتاب دی نو داسې دغه ټولې لارې به نیولې لارې به په خپل جوړ باندې تقسیم کړلې او قرآن او د الله پیغمبر له به مختلف نومونه چې نو هغه ورکول العیاذ بالله ساحر دی کله به کاذب دی کله به مجنون دی کله به کاهن دی کله به شاعر دی نو الله وی کما انزلنا پشان د هغه عذاب انزلنا چې مونږ را لېږلو علی المقتسمین په تقسیم کونکو باندې الذین آکسان جعلوا القرآن عزین چې کړو د هغوی قرآن چې دی نو هغه ټوټې ټوټې فوربک لنسألنهم اجمعین الله وی پیغمبر تو خفه کېږه ما دوی به نو هغه دا کار کوي زما د ستا په رب باندې قسم وي لنسألنهم یو اجمعین زه به د دې ټولو نه ضرور چې نو هغه خامخا به زه د دوی نه چې دی نو هغه تپوس کوم د څه تپوس به کوم اما کانو یعملون کم عمل چې دوی به کولو اما کانو یعملون یو قول دا دی چې نو هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله په باره کې چې دوی دا کلمه ولې نه ده ویلي دویم چې نو هغه اما کانو یعملون لا اله الا الله محمد رسول الله حسن بصری رحمت الله علیه چې نو هغه فرمایي چې صرف په دې کلمه ویلو نه خلاصېږي د دې کلمې ته چې نو هغه به ژوند تېری د دې به ضرور تپوس کوم ځکه چې کلمه خو به منافقانو هم ویله اصل د کلمې لاندې چې نو هغه ژوند تېرول دی نو د دوی ظاهر او باطن د دوی سیرت او صورت چې نو هغه د دې متعلق وکنه اما کانو یعملون ضرور به زه د دوی نه تپوس کوم هغه چې دوی به کم عمل د قرآن او د الله د پیغمبر سره کولو نو دا څه آسې به نه ځي بلکې د دې ټولو به د دوی نه چې نو هغه الله پاک وایي زه به دې خامخا چې نو هغه تپوس کوم الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي ولقد آتینا بشک مونږ درکړو تا ته سبعا اوه آیاتونه من المثانی چې نو هغه د قرآن چې هغه من المثانی د بیا بیا لوستلی شي والقرآن العظیم او قرآن عظمت والا لا تمدن او تم اړوه عینیک خپل سترګې الی ما هغه څه ته متعنا چې فایده ورکړې مونږه به په هغې سره ازواجن جماعتونو ډلو ته منهم له کافرانو نه ولا تحزن او مغمجن کېږه علیهم په دوی باندې واخفض او ښکته که جناحکه مټې خپلې للمؤمنین ایمان والو د مؤمنانو ته وقل او وایه انی بېشکه انا النظیر المبین یرون کې ښکاره یم کما انزلنا پشان د هغه عذاب چې مونږ را لېږلی علی المقتسمین په تقسیم کوونکو یعنې کافرانو الذین هغه کسان جعلوا القرآن چې کړی و جوړ کړی و قرآن پاک عظیم ټوټې ټوټې فوربک پس قسم دی ستا په رب لنسألنهم چې مونږ به ضرور تپوس کو د دوی اجمعین ټولو نه اما کانو یعملون د هغه عملونو په باره کې چې دوی به کول